السلام علیکم. شنګای تاون تنظیم په پاکستان کې ختم شو اجلاس هغه باندې به تفصیلی درته زه یو ویډیو کوم خو د دې سره درته یو ډیر اهم واقعه بیانوم. د هندستان نه 30-35 صحافیانو اپلای کړی و چې موږ ته ویزې میلاو شو، موږ دا کانفرنس کور کو، نو هغه کې 13-14 کسانو ته میلاو شو او نورې ریجیکټ کړي. خو په دې کې یو نومو هغه د برکادت، هغه پکې نوم هم نو شامل، خو بیا میا نواز شریف په خصوصي وینا باندې پکې هغه شامل شو او هغه راله او رایونډ کې ملاقات وکړو د میا نواز شریف سره او مریم نواز سره. تاسو با فوټیج په سوشل میډیا او په میډیا کتلی وي. هغه کې هغوی میا نواز شریف صاحب یو خبره وکړه او په دې خبره باندې په انډیا کې بریکینګ نیوز په نیوز چینل چلیدو او هغوی ډیر په د حیرت اظهار کړو. دا و چې تاسو ته یاد دی میا نواز شریف برکادت ته دا وی چې زما خواهش و چې نریندر مودي راغلی وي او موږ د بھارت سره تعلقات ښه کول غواړو. نو دا ښه خبره ده چې د هندوستان سره تعلقات ښه شي، خو د کشمیر په قیمت نه دی پکار. کله چې د عمران خان حکومت او هندوستان آرټیکل 370 ختم کو نو پاغي باندې ډیر شدید احتجاج شو. دلته اپوزیشن دا الزام ولګو چې عمران خان کشمیر خرڅ کو، خو عمران خان دا غینه پس فوري دا اعلان وکړو چې د هندوستان سره به هیڅ قسمه مذاکرات د هغه وخت پورې نه چې هغوی آرټیکل 370 بحال کړي نه. آرټیکل 370 څه دی؟ آرټیکل 370 د هندوستان په آئین کې یو داسې آرټیکل دی چې کم د کشمیر جداګانه حیثیت بحال ساتي او هغې له ډیر زیات تحفظ ورکړی چې یو 3-4 غټو شعبو د دفاع، د کرنسي، د خارجه امورو نه بغیر نور ډیر قانون سازی کشمیر آزاد قسم یو ریاست ځان لکولی شي او ډیر د وفاق چې کم د هندوستان قانونونه دي عدالت کې هغوی نه لاګو کوي. پاغې کې یو دام شیزونه دي او څه پکې د 1927 د هری سنګ چې کله هلته کې باچاو د هغه د وخت د آئین شکونو له هم تحفظ ورکړی. پای کې یو دا دی چې د کشمیر نه بغیر د بهر کس په کشمیر کې جایداد نشي اغستی، مالک نشي جوړېدی، دا غټ غټ کارپوریشن څه نشي کولی، وفاق کو سکار کوي په کشمیر کې. نو د کشمیر قانون ساز اسمبلی نه چې اجازت نه میلاو شوی هغه کار نشي کولی. دا د آرټیکل 370 کې یو ډیر بهترین تحفظ ورکړو او کشمیر چې دی د پاکستان او هندوستان په منځ کې یو متنازع علاقه ده او زموږ بابای قوم قائد اعظم محمد علي جناح ویلي چې کشمیر د پاکستان شهرک دی، ځکه چې کشمیر نه ډیر دریاګان روزي او د پاکستان په زراعتو باندې او د دې دپاره د ریډ د ملا تیر دی. نو دا ټولې خبرې چې میلاو کې نو عمران خان دا ویلي چې څو پورې هندوستان آرټیکل 370 واپس بحال کړي نه، موږ د هندوستان سره هیڅ قسمه مذاکرات نه کوو. خو برکادت چې راغلی وه او هغې ته عمران خان دا خبره وکړه، دا دی پیغام رسو چې موږ کشمیر ير کوو خو ستاسو سره تعلقات ښه کوو، ځکه هغه هلته کې بریکینګ نیوز شو او برکادت صرف دغه یو خبر لی راغوښتې وه ځکه چې بیا د لاهور نه اسلام آباد ته راله او د هغې ځای نه دوبۍ ته لاړه. نو هغې دلته کې څه د شنګای تاون تنظیم کانفرنس کورینګ له نه وه راغلي، دې خبرې له راغلې وه. دا یو ډیر افسوسناک دغه دی. خو مغربي قوتونه هم غواړي چې تاسو کشمیر ير کې، ځکه چې مغربي قوتونه او د خلیج ملکونه دوبۍ او سعودي عرب دوی هم په کشمیر او په هندوستان کې ډیر لوی انویسټمنټ کړی دی. نو دوی وایي چې دا کشمیر د پاکستان ير کې چې زموږ هغه انویسټمنټ سیف وي. دا ټول د دې محرکاتو چې برکادت راغلی وه او برکادت په خپل کتاب کې تاسو چرته وګورئ نو هغې یو دام انکشاف مخکې کړی چې په نیپال کې کله کانفرنس و نو میا نواز شریف او وای ورځو کې ټینشن ډیر زیات په بارډر میا نواز شریف او نریندر مودي په هوټل کې یو پټ ملاقات کړی. نو دا د شریف خاندان د هغوی سره د مینې یو زړه هیسټري ده، خو مینه پکار دی چې بارډرو باندې امن پکار دی، خو د کشمیر په قیمت نه دی پکار. اول چې د
کشمیر مسله حل شي نو بیا چې څه کوي د خپل هندوستان سره هغه دې وکړي. ستاسو څه خیال دی د کشمیر مسلې حل کېدو نه بغیر د هندوستان سره تعلقات پکار دي او کو نه دي؟ کمنټ پیو کې، لایک کې، شیر کې او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.